ماما هاي سلام په خیر خیرونه څنګه ښه ټیک ټاک دی حالات خیری خبره ده خاناو سره زما نوم سجاد علي دی ها نو سوال دا دی چې کم پایلټ چې موږ نیولې وو هغه وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکې مهربان او لوی ذات دی زم تاسو دوست تاسو ملګری تاسو کشر تاسو رور شهاب علي د کې پی کې بول نیوز له طرفه مینوالو نه چې کوم زموږ ټاپک ته هغه د پاکستان او د انډیا په باره کې دی کتونکو موږ به تاسو ته نن د پاکستان او د انډیا په باره کې مختلف قسم پیغامات درکو تاسو ته زما ریکوست دی چې تاسو زموږ چینل وګورئ او والي مزید والي نو مینوالو اوس موږ د مختلف قسم خلقونه د مختلف قسم عوامو ته تاسو نه وکړو تاسو زموږ پروګرام ګورئ زموږ پروګرام نه خدونه لزم پروګرام با کیپ کوي نه د اخره پورې به ګورئ نو راځي چې موږ السلام علیکم وعلیکم السلام ماما څنګه چل خیر خیرونه حالات ښه دي کنه زموږ کوم نه ټاپک دی هغه د پاکستان او د انډیا په اړه کې نو سوال دا دی چې کم پایلټ چې موږ نیولې وو او هغه زموږ مشر خوږ مشر په لکه ورکو اغیله خدای خو کړو کو باندې وکړو یاره جی بس دا خو عمران خان ډېر خله سوچ کړو ډېر یو زبردست سوچ کړو او چې زموږ پاکستان ته په یو پیلټ باندې خیر راځي نو زه خو خپل ځمیدار چې ډېر نه څوک کاری کړی نو عوام خو خبرې کنه نو عوام خو بدوي چې یاره کم پوي عوام نو زه ان شاء الله باندې خبر او چې کړی دي نو به خپي او لکه موږ ولا پایلټ ورکو هم لاغي په بدله کې ګوري هغه مړی راکو بالکل دې موږ هغه شاکر الله غالبا نیول شي او هغه ظلم کړی دی جاته کړی دی او موږ لم دا پکار دي چې پاغي باندې موږ کاروي وکړو زموږ حکومت کاروي وکړي دا تاسو ته وکړي ها تاسو به انډیا ته پیغام ورکړئ ها انډیا ته تاسو پیغام ورکړئ نو انډیا خو زه ان شاء الله تعالی مونږ به د فوج نه مخکې روان یو ځکه چې مونږ مسلمانان یو مونږ کلمه ویلې ده او ان شاء الله تعالی چې د ارمي نه به مونږ مخکې ځان رسو او چې کله موږ له ګورنمنټ جهاز راغو نو موږ ټول نه مخکې ان شاء الله د ارمي نه مخکې مونږ شاته برابر وي پاکستان نه قرباني ورکول ان شاء الله هر قسم هغه پاکستان نه قرباني ورکول شي پاکستان زنده باد څنګه وتی دی کنه پاکستان السلام علیکم څنګه چل خیرونه تاسو ښه کنه واړه ماړه نامو سره داروس ها کار مار مونږ ته دکانداري او ویلس کنټرول ناظر ها مونږ چې کوم نن ټاپک اورېدلې مونږ ته اوس د څو کسانو ته پوښتنه وکړه سوال دا چې کوم د پایلټ چې مونږ نیولې و د دې په اړه څه خیال دی دا د دې متعلق موږ دا یو خبره کوو چې به دې قام ته د دوی نه یو تاسو کړو دا یو ډېر غلط کار وکړو چې به زمونږ د دې په بدل کې پکار دا و چې دوی هغه ته یو ریکوست کړی چې به زمونږ ته څونه قیدیان دي راي په حواله سره دوی دا ورکړی هغه ته زمونږ د پاکستان چې کوم قیدیان دي هغه ته شاید چې هغه وغوښتي دوی دغه قانون چې دوی منډیټ سیوا لري سبا په پارلیمنت په فلور باندې نو دوی په خپل مرزه باندې یو فیصله ذاتي تور وکړه د عوامو دلازاري وکړه او عوامو چې څومره لکه مینه کوله هغه نه لګړ تاسو نه کوو انتهایی ظلم وکړو لکه د عوامو نه باقاعده تاسو وکړو د عوامي نمائندګان ناشته اپوزیشن ناشته اپوزیشن کې څه کسانو د دوی حمایت آیا تاسو راي د دې متعلق خو دوی دا څه ونه کړو او دوی خپلګالې نوم ورکړو دا مولانا په زمان کې بوج دا یو دوی جن ته کې هیڅ شک نشته دا د هغوی په ایجنډا راغلی سړی دی او د هغوی د بار ملکونو د خوشحالولو کوشش کوي چې زه د خپلو مشرانو سره ناست یم څنګ په څنګ موږ به دې نه اوس اول سوال دی هغه دا چې کوم پایلټ چې پاکستان ولې نیولی و عمران خان دا خو کړ چې پرېښودو که نه ډېر زبردست کار یې وکړو ښه کار یې وکړو انساني همدردي ده او زموږ د ملک لپاره او دا یو خو ته خفه دي که نه په دې باندې نو عوام خو خفه نه دي هغوی وایي چې لکه موږ ولې ژوندی ورکړو موږ یې په تحفه کې مړی راکړو داسې خبره ده چې هغوی خو به وایي خو دا په دې باندې زمونږ د پاکستان ایمج چتیږي او د هغوی بې کمیږي زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د صبر او د تحمل نه
کار اخیستی دی داسې زموږ اوس کوم نګران موجوده وزیر اعظم چې دی هغه هم ډېر د سوچ سمج نه کار واخیسته او ښه وکړه انسان همدردي ده خبره نه ها انډیا والا له به تاسو څه پیغام ورکوي انډیا والو له موږ دا پیغام ورکوو چې ستاسو څنګه پایلټ ګر دی داسې به تاسو ټول ګر شئ د پاکستان سره مه چېرئ پاکستان عوام چې دي هغوی شهادت غواړي جنت غواړي مرګ غواړي مرګ نه لکه نه یېرېږي مرګ نه یېرېږي دا د هغوی دغه دی سوچ دی عقیده ده پاکستان سره مینه کوي تاسو بلکل د پاکستان خو زموږ ژوند دی پاکستان زموږ وطن دی پاکستان زموږ خاوره ده څه قسم قرباني تاسو ورکوئ موږ هر قسم قرباني ورکولی شو موږ بونډۍ ته تللی شو موږ جنګ کولی شو موږ ځان پسې بمونه تړلی شو لکه کوئی اعلان وکړو چې لکه دا خلک راوځي نو تاسو به ټول راوځي بلکل به راوځو انشاءالله راوځو به ها که تاسو د پاکستان سره مینه کوئ نو پاکستان زنده‌باد چغه ووایئ نه پښتو زبان پاکستان سلام په خیر خیرونه څنګه خیر ټیک ټاک حالات خري کنه والا مال خري بالکل خیر شه موږ تاسو نه تاسو کوو او تاسو دار چې دا کم پایلټ چې حکومت نیولې او پاکستان والا جی او هغه زموږ د مشر لکه ورکو دی خو کړو بدی ډېر خو د مسلمانانو دا قاعده ده چې دا زموږ کافران دي دا کافرانو سره به ښه کار کوي ښه سلوک کوي نه ته جبې مو به نه پرې کوي غوږونه به نه پرې کوي دا مسلمانانو قاعده ده غلط کار نه دی پکار نه پاکستان عوام خو بری خپه دي د دې لپاره جواب عوام د تاسو څه پیغام ورکړي فوج په خوشاله په خبر او عمران خان په خوشاله هغه د کپرې خو او ځکه پرې خو چې خوشاله دي او یو والا له تاسو پیغام ورکړي انډیا والا خو زمونږ صحیح دشمن دی او صحیح دشمن دی زمونږ چې راځي موږ سره خپل هم لړاویږو له دغه لپاره زموږ ټول عوام تیار دي لپاره ځکه چې موږ یو مسلمانان او دي کافران خو نه دا سیاسي خبرې دي په دې به حکومت خپل دغه کړي عمران خان او انډیا والے یار څه دغه چې هغوی به خپل دغه کړي که نه ځکه ورکړي چې په دې به څه معاهده شوي څه دغه به یې کړي هغه چې به یې هغوی پوهېږي هغوی به پوهېږي نو هغوی ورکړي د دې لپاره نو هغوی به الله ته به پتې او دوی ته به پتې نو خو زموږ پاکستان سره مینه کوي کنه ولې نه کو پاکستان زما وطن دی قرباني ورکولی شي پاکستان قرباني اوس هم تیار یم بیا هم تیار یم اوس هم زم تیار او پاکستان لپاره چې لکه تاسو قرباني ورکړئ پاکستان لپاره زنده‌باد چغه تیز ووایه ولې ورځي پاکستان زنده‌باد خیر دی نامه مسله تاسو نواب علي دي کار ماسته کوي کار دي زنګ د بلاکونو کارخانه ده ها او کار مارخه دي او تاسو موږ څه پوښتنه کوو صحیح دی نوې سوال دا دی چې لا کم پایلټ چې موږ پاکستان ولګر کړو او دا چې زموږ کم مشر چې کم دی کنه هغه ورکو دا دای خو کړو بری وکړو دا خو کړو دي هغه ولي نو بس دا خو سنت طریقه کې مرضی او نبی علیہ السلام سره چې بچا زیاتې وکړو ها نه هغه به سره حق کول او دا هغه سره ډېر خلک کافران چې نو هغه مسلمانان نو زموږ عوام چې کم دي خو وی لکه دا زموږ تاسو نو کو بدی وکړو نه چې نو عوام خو بس رنگ خبرې کوي او زیات کړدا د پاټو د غي پکې خبرې پکې څوک د ان پی سره څوک د پی ایم ایل سره او څوک د پی ټی آی سره نو مختلف ډرامې پکې کیږي او خپل څه چې ښه کوي د انډیا چې کوم عوام دی هغې لکه ډېر غرور کې تکبر کوي هغې له تاسو جواب ورکوي یاره جینو بس جواب خو به دا غرور الله ورکوي او زموږ خپل دا ایمان دی چې زنګ سره چې کومه کلمه ده د هغې کوم طاقت دی نو موږ نه وروسته کېږو انشاءالله او موږ به د هغې پورې جنګېږو چې څو پورې ختم شوي نه یو انشاءالله ها پاکستان سره مینه کوي که نه بېشکه ډېره زیاته کم قسم قرباني بل وکړه تاسو مالی جاني کم یې کړه یاره جی لاول غټه قرباني چې دا غټ جاني ده او لاول به جاني قرباني ورکړو وروسته به مالی قرباني ورکړو ها پاکستان سره مینه کوي نو پاکستان زنده‌باد څخه فوټي زه وایي پاکستان زنده‌باد نو ورته خو وکړه کومه وکړه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو خو دغه ډېر ګران تاسو عمران خان خو به یو حق له باندې خو وکړلو ځکه چې د دې سره هغه یو د پاکستان په غټه سطح باندې نوم روښانه کړ او په انټرنیټ میډیا باندې مراله دا خبره چې د جنګ خبرې نو موږ نه غواړو چې موږ د انډیا سره جنګ وکړو موږ امن پسند خلک یو موږ پښتانه یو او فري کنه د دې به تاسو دغه وکړي عوام به دې نه په خپل ځای باندې ټیک ته خفه به مې خو زما په ذهن باندې چې کوم دا ډېر غټ کار وکړو لکه میډیا کې نن سبا دا چلیږي چې لکه زموږ د عوامو نه د داسې د غټو کهان چې کوم اردو باندې کار وکړو نه په خپل سمې باندې خو نشي کولی ځکه چې دې کې به فوج انوالي فوج سره به خبره شوي خپل سینیر وتلي موږ منپسند خلک یو ها تاسو به انډیا ته څه پیغام انډیا ته هم دا پیغام ورکوو چې نریندر مودي ته هم دا پیغام ورکوو چې بهي داسې کار دی چې موږ امن غواړو او که د امن نه ته جګړه غواړې نو موږ بیا چې کوم دی پیچې حد نه ولې نه
او که تاسو د پاکستان سره مینه کوئ نو پاکستان لپاره خپل څه ووایئ کنه پاکستان زنده‌باد. پاکستان زنده‌باد. السلام علیکم. څنګه چلې خیرون تاسو حالات ښه دي؟ ها تاسو دکان چلوئ؟ پروفیشن په لحاظ کې څه کیږي؟ ها انډیا په باره کې نو لاولې څوک چې کوم دی هغه دا دی چې لکه دا کوم پایلټ چې موږ نیولې وو پاکستان والا صحیح او د انډیا والا واپس ورکړو نو دی ښه وکړو که بد یې وکړو؟ نو دا خو الله تعالی زموږ باندې یو خاص کرم کړی و یو زموږ عزت الله سره وساتو چې موږ د انډیا داسې یو هغه ګیر کړو خپل او دا زموږ ټولګي د مشرانو فیصله ده او موږ خو عوام خلک یو موږ دې نه خبرېږو عوام خو خپل جذبات یا خپل احساسات د ملک په فیصلو د ملک مشران ډېر ښه پوهېږي او زه وایم چې دا زموږ مشرانو ښه فیصله کوي. دا زموږ کوم عوام دي هغه خفه دي که نه په دې فیصله باندې نو د عوامو سوچ چې وي دا عوامي او د حکومت سوچ وي هغه خصوصي وي هغه خصوصي افراد دي د خصوصي مسلو نه هغې خبرې عوام د عمومي که نو زه وایم امن پکار دی که هغه د انډیا خبره ده که د افغانستان خبره ده ټوله دنیا کې امن پکار دی انسانیت ته تحفظ ورکول پکار دی. پاکستان سره تاسو مینه کوئ که نه؟ پاکستان زنده‌باد. پاکستان پاینده‌باد. پاکستان زموږ وطن دی زموږ مور پلار د پاکستان اوسېدونکي دي زموږ مور پلار زموږ مشران د پاکستان پیداوار یو موږ د پیداوار پاکستان پیداوار یو زموږ بچي د پاکستان دي او موږ ټول د پاکستان نه قربان او څوک چې لکه زموږ وطن ته په بدو سترګو ګورو لکه موږ ورله جواب ورکوو بیا نو دا خو موږ چېرته نشو برداشت کولی په حیثیت یو مسلمان په حیثیت یو پاکستاني په حیثیت یو پښتون دا زموږ غیرت نه مني زموږ ملک ته څوک په سپکه سترګه وګوري او موږ چې کوم دی نو هغې ته یا سر ښکته کړو نشو کولی او الله تعالی د هغه وخت په موږ نه راولي د ملک زموږ هر څه قربان دي. السلام علیکم. ډېره مننه. د پاکستان او د انډیا په باره کې دي نو تاسو به موږ له شارټ جوابونه راکوئ تاسو چې کوم تپوسونه کوو د هغې خپل جوابونه موږ راکوئ. سوال دا دی چې دا یې ښه وکړه زموږ مشر چې هغې له ورکړو که نه؟ یا چې د پاکستان خپل یو نظریه ده او هغې باندې هغې ښه پوهېږي موږ خو په داسې خاص نه پوهېږو خو موږ به خپل نظریه داسې وو چې لږ ایثار کړی وي مثلا صاحب یا زموږ وزیر زمان یا وزیر صاحب دفاع صاحب چې کوم دی چې دومره ایثار کړی وي چې کم چې کم انډیا ته خو دا پته لګېدلی وي چې پاکستان یو بهادر قوم دی په بهادرۍ سره یې زموږ پایلټ چې دی هغه نیولی و او موږ یا معافي یا ریکویسټ یا څه درخواست یې دوی ته کړی د هغې باوجود بعد یې بیا پرېښی وي نو پاکستان به عزت جوړ شوی وي خو نه هغوی داسې ونه کړو کو پاکستان زنده ساتنه پاکستان زنده‌باد څخه هوا پاکستان زنده‌باد. موږ تاسو نه څه پوښتنه کوو د پاکستان انډیا په باره کې دا اول سوال دا دی چې دا کم پایلټ چې موږ نیولې لکه او دا عمران خان په اسانه باندې ورکړو صدري په باره کې یاره نو اسانه باندې خو نه دی ورکړی ځکه چې په دې پروګرام هغه فیډینګونه شي او په ځای نه ورکړی بیا خو مکمل جنګ دا خو جنګ هغه دغه یو تفهم ده چې تیار شي خو دا دوی نه وي پرېښی بیا خو تیار جنګ و بیا خو جنګ جوړوي موږ له خو هغې په بدله کې یو بل تحفه هم راکړه که نه مړې نو صحیح ده خو دا وګوره چې موږ خو به امن راولو که نه چې هغه اوس خپل ملک باندې دې کې پیدا شوي لوی شوي دې لپاره قرباني نه ورکوي انډیا ته ولاړ شو هلته هغوی نه خپل ملک سره جنګ نو پاکستان سره مینه کوئ نو پاکستان لپاره زنده‌باد چا غوښتې زه وکړه که نه پاکستان زنده‌باد. پایلټ نیولې او هغه زموږ خوږ مشر لکه واپس ورکړو ښه په عزت سره دا یې ښه وکړه که نه بد یې وکړه؟ یاره چې یو طرف ته یاره مطلب حالات خراب شي خو بد بل طرف ته بد زیات دي بد په دې زیات دي چې مطلب دا دی د هغوی زموږ دنیا پایلټان نیولي دي یا آرمي والے نیولي دي لکه زه په خپل ځاني د خپل تره خبره وکړم چې 1971 جنګ کې هغه لړل شوی دی دغه کې بنګال کې او هغه نیولی شوی و تقریبا 3 کاله بعد هغه راپرېږی 3 کاله په هغه پسې زما پلار او زما نیا او نیکه ټول جړی بیا سړی به بړي هغوی چې کوم زموږ څومره آرمي والے نیولي یا مطلب دا کوم ایویشن والا څوک یې نیولي دي نو هغوی خو یا وجني یا چې راپرېږدي نو داسې چې هغه غریب بیا د کار ایستلی نو ډېر بېکاره کړی نو هغوی زموږ سره چې ظلم کوي نو موږ ورته ولې نه کوو بل دا یو سوال خو بل دی که نه لکه د هغې چې کوم دین و خو هندوان دي که نه هندوان او د مسلمان خو دا فرق دی که نه نو فرق خو دا دی منو تاسو که خیال وکړئ په جنګ بدر کې چې کوم دی اولیا کسان هغوی نه نیولي وو که نه د سره ټیکس او میډیا څه نه وه نو هغوی ته یې وایي چې تاسو به زموږ 10 کسانو ته د علم ورکوئ تعلیم به ورکوئ
نو دوی د دې په باره کې د دوی نه هېڅ قسمه نه څه ټیکس واخیسته او نه څه بل څه جرمانه پیدا کړله او ډایرکټ وداوټ اني کنسلټیشن لکه مطلب بغیر د مشورې نه چې کومه دی دوی دا سړی رها کړ لکه مطلب جلاله انشاءالله موږ ته هر قسم لکه مالي جاني هر قسمه وا چې زموږ څونه وس کېدو انشاءالله د پاکستان لپاره جذبه ساتین او پاکستان لا بچا او تفصیل پاکستان زنده باد کوم موږ چې کوم فایټ نیولې دا عمران خان د خپل اسانه وکړه غیلا دا خو په بدل دا خو د امن یو پیغام او د انډیا لپاره د ټولې دنیا لپاره ډېره پاکستان د شکر ملک نه دی او امن غواړي په ټوله دنیا کې امن غواړي په دې وجه ورکړي ډېره منګه زموږ ملک د شکر نه دی او انډیا د تاسو پیغام په میز بچینو خبره به وکړو تاسو زموږ څه باندې کېږي فیصله جګړه حل نه جګړه حل نه پاکستان سره مینه کوي پاکستان خو نه ملک دی زموږ د وطن دی پاکستان سره د څه قرباني کوي قرباني جان قربان کولی شي مګر پاکستان سره مینه کوي نو هغه لپاره پاکستان د بچو غوښتي بالکل پاکستان زنده باد ګران مینهوالو جذبه فاصله کې ساتل پکار دي د وطن لپاره د خپل ملت لپاره د خپل قام لپاره موږ د مختلف حقونو مختلف مشرانو ته پوښتنه کوو هغې موږ له ډېر ښکلي ځوابونه راکړي امید لرم چې تاسو به ډېر خوښ کړي وي تاسو ته خوندونه مو اخیستي زموږ د پروګرام نه نو دې ټیم کې زموږ پروګرام سرته رسي تاسو که موږ ته څه میسج راکوئ څه پیغام راکوئ نو تاسو موږ ته په کمنټس په ذریعه راتلی شئ نو مینهوالو دې ټیم کې اوس هم پروګرام سرته ورسېد موږ تاسو نور فرصت وایو د الله په امان